دا بعضې ملګري ما نه د مفتي منیر شاکر صاحب په باره کې پوښتنه کوي چې دا څرنګه عالم و، د ده عقاید څرنګه و. نو مفتي منیر شاکر صاحب یو با عمله، قابله او حقو عالم دین تیر سړی ده. دی تقریبا 10 میاشتې لا زیات نه زیات یو کال مخکې په یوې خودکش حملې چې په حق باندې ورسېده. د خپل علم له جامعه دارالعلوم کراچي تقي عثماني صاحب مدرسې نه مکمل کړ او تخصص دپاره جامعة الرشید د مفتي عبدالرحیم صاحب مدرسې نه تخصص مکمل کړ. نو د علم کړی و او ورسره یې تخصص فی الفقه کړی و، یعنی په فقه چې د مفتي توبه کړې وه او یو قابل ترین کس و، حقو کس و، حق په یې نه پټولو. پاتسلې کمی عزتمنو کمی په چا چې نه وي، اول په ما چې شی ډېرې دي، بیا په تا چې دي، بیا په هر کس چې سته دي کمی. نو تقریبا تر ډېره حده پورې د ول عقاید چې و هغه صحیح و، د ده نظریات او خبرې صحیح وې. البته کله کله به له ده نه ګډوډ وسله، حدود بیا بالکل کراس کړله. لکه تانوي صاحب پسې چې کومې د خبرې کړې دي دا نازیبا خبرې دي، بعضې ځای به ډېر له پټړۍ نه چې کومه دي روګړېده. نو دغه نقصان له ده نه سلی ده. نوره مفتي منیر شاکر صاحب چې کومه دي تقریبا یو نیک او ښه سړی و. او نبی علیہ السلام فرمایي چې لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما عملوا. بخاری شریف صحیح حدیث ته وایي کله چې یو کس وفات سي بیا تاسو هغه پسې بد ارادې مه وایو، د چې کوم اعمال کړي دي خپلو اعمالو ته دا ورسېده. دغه رنګې کمیو په باره چې ما خبر وکړه چې کمی د چې سته دي په تاسو موږ چې سته، کمی په هر چا چې دي چې یو وری انسان څه له کمیو له ګناهونه یو فرشتې او انبیاء کرام چې دي دغه معصوم دي او پاک دي، دونه ګناهونه نه کېږي، نور بله هر چا نه کېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې که چیرې په یو کس چې ته یو کم سله صفتونه منده کې، خوبۍ منده کې، ایوه خامۍ پکې منده کې نه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې که په یو کس چې یو کم سل خامۍ دي ایوه خوبۍ ده پکې، بیا یې ته اسلام طرف ته چې کوه، د کفر فتوا په ده باندې مه لګوه. الله دې معافي وکړي. نن تاسو موږ د دې الټه روان یو. نو مفتي منیر شاکر صاحب که مخالفت کاوه هغه یې دو نمبریانو مخالفت کاوه چې کوم 2 نمبر پیران دي، ښځو ته دوکې ورکوي، سړیو ته دوکې ورکوي، ما ته سرلای راوله، ما ته چرګه راړه، ما ته 10,000 روپۍ راکړه، ما ته 40,000 روپۍ راکړه، زه ستا ته تعویض کوم، تا باندې پلانکي خان تعویضان کړي دي، تا باندې پلانکۍ ښځې تعویضان کړي دي. دغه دوکې خلکو ته ورکوي. دغه رنګې ډېر مولیان چې کومه دي الله دې معافي وکړي په دو چې کمی سته دي او ښې ډېرې کمی دي په چې غلطې خبرې کوي. یو سړی ده یغ به ټول عمر لمنځونه نه یې کړي، دا یو ته اسکات پسې وتړو، بیا چې کومه دي الله پاک وړل منځونه، روزې، زکاتونه معاف کړي. الله پاک عزتمنو داسې په سوکه باندې نه معاف کوي چې زندګي چې ښه خوندونه واخله، چې زړه درته وایي، بیا دې چې کله سترګې پټې سي بیا دلته چې کومه دي سکات وتړه، بس بیا تا ول هر شی معاف شله. نو مفتي منیر شاکر صاحب د داسې پیرانو د داسې مولیانو مخالف و چې هغه په خپل علم باندې عمل نه و او کومو خلکو دین اسلام ته مسلمانو ته دوکه ورکوله هغه یې تا ته په ګوته کول. نور دین اسلام پر دا خطرناک سړی نه و. بل خبر به عزتمنو مفتي منیر شاکر صاحب دا کوله چې خدای دې پاره شیطان ډیر مګرمو، نفس مګرمو، خدای مګرمو، لږ کې خپل جان ملامت کو، تاسو موږ قتل وکړو وای بس خدای به خوښوه، شیطان په تیر کړه، نفس په تیر کړه، زنا وکړو، غلا وکړو، ډاکي وکړو، نور غلطې کوو، بیا وای خدای به داسې خوښوه. خدای نه ده خوښه. خدای تا ته مکمل اختیار درکړی ده په دې دنیا چې ته څه کوې تا ته هر شي اجازت ده، نه تا زه له بدو نر نیسه نه تا له ښو نر نیسه. اخرت چې بعد د ښو حساب کېږي د بدو حساب به کېږي، دا دارالامتحان ده، د امتحان ځای ده. هلته اخرت چې به بیا چې کومه د حساب کېږي هغه دارالجزا ده، ښو بدو بدله به هلته ورکېږي. نو مفتي منیر شاکر صاحب به دا ویله چې لږ کې خپله سوچ کوو، هر شی قسمت ته مه ورولو، هر شی نفس شیطان ته مه ورولو. یو زڼکای ده دا میډیکل له انجینرینګ ته وتل غواړي، اوس که دی پښې کټ باندې وغځوي چلمي چې که خدای خوښه خو میډیکل انجینرینګ ته به ووځم، که قسمت چې مې و خو وبوځم، که قسمت چې مې نه وه پاته بسم. نو دا کس پاته ده. د الله پاک باندې به توکل باور ساتي، خو ورسره به مهنت کوي. مهنت ډیر ضروری ده، صرف په دې باندې کار نه کیږي چې که خدای خوښه، خدای پاک تاته واګي مکمل آزاد درکړي دي، نو مهنت ته سړی کوي. بل دا خبر به د کوله چې اعمالو سره د اسبابو سره چې کومه دي
او تاسې اعمال اختیارو او اعمالو سره سره تاسې اسباب اختیارو. دا دوه سره لازم و ملزوم دي. دا نه چې هر وخت بس زه تسبیح ګڼم سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله استغفر الله استغفر الله، دا وظیفه دغه پاره ده، دا وظیفه دغه پاره ده، دا تعویض مې وکړه دغه به دغه کار کوي، دا تعویض مې وکړه دغه پاره ده. نو مفتي منیر شاکر صاحب دغه یو سوچ و، دغه عقیده یې وه، دا نظریه یې وه چې ټیک ته اعمال کوو، وظایف کوو، تلاوتونه کوو چې کوم د قرآن احادیثو نه ثابت دي، خو ورسره تاسو اسباب هم اختیارو. لکه یو سړی ده د کور دریاب په غاړه باندې ده، اوس دا وایي چې زه به الحمدلله لا قل هو الله لا قرآن پاک لا سوره یاسین وایم، بیا به دا دریاب باندې چې کله طغیاني لا چاپې راځي دا به ما باندې نه راځي، ما کور به نه وري. تا کور به ولوري، تا ته په کار دا ده چې ته ښه مزېداره پیچن ولګوه، دیوال وکړه مضبوطو، تیږو واله، هغه بعده چې کومه دي اعمال کوه. او که ته وایې چې زه اعمال به کوم او اسباب نه اختیاروم، نو داسې عزتمنو الله پاک ته حفاظت نه کوي. دنیا چې چوره روانه ده دا دارالاسباب روانه ده، اسباب به لازمي پکې اختیاروي. او دغه رنګې چې کومه دي د مفتي منیر شاکر صاحب دا یو سوچ و چې تاسو د خپل دین خالص کو، قرآن پاک او حدیث رسول الله، صحابه، تابعین، تابع تابعین چې تاسو ته چې وایي تاسو هغه مطابق زندگی تیرو. نه دا عزتمنو چې پلانکي بزرګ بیا خوب ولیده، بیا پلانکي بزرګ خوب لیدلی و چې بیا جنت چې شورېده، بیا دغه عمل وکړه، بیا په دغه باندې جنت ته لاړه، بیا 1 روپۍ ورکړې وه هغه قبول اصله. نو دا فرمایي چې تاسو د خپل مذهب دین اسلام دغه خوبونه مه جوړوو چې پلانکي بزرګ خوب ولیده، لا پلانکي بیا خوب ولیده. قرآن پاک او حدیث رسول الله چې تاسو ته چې وایي تاسو د خپل دین د هغه سانچې ته واچو، بیا به انشاءالله تاسو دنیا کامیابی او آخرت په مو کامیابی. نو دغه د عقاید و. نور داسې غلط عقاید د نه دي اختیار کړي چې زه ووایم چې دغه د چې کمی وه. بل اخره خبر دا کړې وه چې د موږ ملک چې کومه دی اسلامي ملک نه ده، اسلامیک کنټري نه ده، مسلم کنټري ده خو اسلامیک کنټري نه ده. په دې چې مسلمان اوسي، مسلمان ملک خو ورته ویلی سو خو اسلامي ملک نسو ورته ویلی. په دې چې سود عام ده، په دې چې رشوتونه عام دي، کرپشن عام ده، په زنا باندې یو کس باندې حد نه ده جاري سلای، رجم سلای نه ده، دغه رنګ اغلا ول نه لاس نه دي کټسلی. نو دا څرنګه اسلامي ملک ته، دا څرنګه شرعي ملک ته. او بل دا ویله چې دا ملک چې کومه دی دا هغسې د انګریز په قبضې چې ده، انګریز په واګو چې ده. له پورته نه چې کومه دی تاسو موږ ته خپلې تبې کسان رالږي، ابه یې تا صدري، ابه یې تا وزیر اعظمي، ابه یې تا ول چې کومه دی فورسي چې څرنګه امریکې، برطانیې، یهودو نصارو خوښوي. نوره مکمل قانون د انګریز په چې چلیږي او د هغه په تبې باندې تا ول ملک روان ده چې څرنګه هغه خوښوي. نو دغه سوچ و، دغه سپینې خبرې یې کولې او دې په وجې باندې سر وخوړه او دې په وجې باندې ډېرو خلکو نه ورسره لګېدله. نوره یې داسې چې غلط عقاید نه و.